نو ټوټل څو شیان دي؟ څلور شیان دي، دا یاد لرئ، څلور. دا ډیره اهمه مسله ده. هغه څلورو شیانو په وجه باندې تا ته اجازه ده چې ته د رمضان کریم مبارک روژه اخرى یو ذره برابر وبال الله جل جلاله د طرف نه پتا باندې نشته. کته ځان ته په زور باندې غړي نو دین نه دی سخت، اسلام نه دی سخت. اسلام خو ډېر فطري دین دی، زما او ستا طبیعت مطابق دین دی. هغه څلور شیان څه شی دي چې هغې د وجې نه ته روژه هغه خوړی شي؟ اول نمبر چې دی صاحبانو په هغې کې سفر دی. سفر که ته چېرته په سفر باندې ځې او دا کم از کم 100 کیلومیټر اندازې یا د هغې نه زیاتي، ته بالکل ټیک ټاکې فټ فاټې په صحت باندې روغې، خپل ګاډی هم در سره شته، ښه سهولت دی، بیا هم خوړل ستا دپاره جایز دي. که خورې ویې خوره، هیڅ قبح په دې کې نشته. مونږ او تاسو دا پښتانه په دغې بسونو کې په سفر کې د خلکو ته داسې په بد نیت باندې ګوري چې دا وګوره دا روژه خوري. رب ورته فرمایي روژه وخوره، هیڅ خبره په دې کې نشته. زه ځم لاهور لا یا کراچۍ له ځم، هیڅ خبره ماته نشته، ښه سهولت دی. اوس کې یو سړی وایي چې بهتر او بهتر ضرور ده، کته نسی افضل ده، بهتر ده. خبره په نیو کې نه ده که نسی، خبره په دې کې ده که تا وخوړه څه ګناه شته که نشته. 1% د ذرې برابر ستا په ذمه باندې الله طرف نه څه وبال او ګناه دا نشته دی. بس نور ستا خوښه ده. که ځان په تکلیف کې اچي وایه چوه، که ځان له سهولت ورکې بیا په نورو ورځو کې څه راوړه، قضا یې راوړه، بالکل جایز ده. یو سفر دی. دویم نمبر دی مرض، بیماری. تا باندې ته ټیک ټاک وی رمضان کریم کې ار باندې بیماری رااله، روژه ماته کړه، بیا یې قضا راوګرځوه. یا اول نه بیماری، د ګردو بیماری، د شوګر بیماری، د زړه بیماری، د ذهن بیماری، بل څه خبره ده مینسه پتا باندې روژه نشته. او که په نورو ورځو کې بعد کې تا ته پته ده، هر چا ته خپل مرض پته لګي چې دا ټیک کېږي یا نه ټیک کېږي. که ټیک کېدو والا انتظار وکړه، روژو بیا کفاره نشته، بیا روژو په شکل کې قضا ده. او که ستا مرض داسې و چې ممتدو اوږدو نه ټیک کېده، پر روژه یو صدقه فطر حساب کړه او فقیر مسکین له د هغې فدیه ورکړه. ستا غاړه داسې ازاده ده لکه د روژو نیونکي انسان چې څنګه غاړه ازاده ده. سبحان الله. دریم نمبر څوک ده؟ حامله. دا زموږ استاسو زنانم ډېرې جاهلانې غوندې دي، دا روژه په یو صورت باندې هم نه خوري چې مریم نه خوري. دا تقوا نه ده. ګوره دا یاد لره، تقوا هغې ته یي چې ته په دین باندې عمل وکړي. نو حامله ښځه، پریګننټ چې کومه ښځه د هغه په خېټه باندې څه دی؟ بچی دی. اوس که چېرته ډاکټر ووایي داسې نه، که ډاکټر ووایي چې دا زنانه که خوراک ونه که په ده کې د وینې کمی راځي، په دغه ماشوم ته تکلیف پیښیږي وغیره وغیره، ډاکټر برته ووایي. بالکل حاملې ښځې دپاره دا خبره بلا شک او شبهه په دین کې جایز ده چې ټولې روژې د رمضان کریم د اخري کله چې بچی پیدا شي د هغې نه پس په نورو ورځو کې بیا د دغې روژو سره راوړي، قضا ده راوړي. او څلورم نمبر په حدیث کې څوک راغلی ده؟ مرضعه، پی ورکوونکې زنانه بچی له. یو حامله ده، یو مرضعه ده چې پی ورکوي ماشوم له. بعضې زنانو دا پی موقوف وي، تړلي تر خوراک پورې، چې خوراک وي پی وي، چې خوراک نه کا پی پکې نه وي، ماشوم ژاړي تکلیف، دا د ماشوم حق تلفي ده. ته د ماشوم حق وای او ته وایي چې زه عبادت کوم. الله فرمایي زما روژه منسه، خوراک وکړه، خو د خپل بچي حق مه وه. مزار ته اجازه کوم خیر دی. دومره د پردي انسان حق وال. ګوره دلته مور د بچي حق هم نشي والی. الله ورته فرمایي زما روژې منسه، بل ټیم یې قضا راوګرځو، خو خپل بچي له خپل حق ورکړه. او کنه صحت منه زنانه بعضې ماشاءالله تکړی، هغه پی ورکولی شي، صحت باندې څه اثر نه ودی نسی، خو که په صحت باندې په پیو باندې څه اثر راځي، دغه زنانه ته بالکل اجازه ده چې دا روژه اخري او په کور کې مرته په بدو نظر باندې مه ګورئ. دا دین دی، دا اسلام دی، دا محبوب علیه الصلاة والسلام څه ورکړي؟ اجازه ولا ورکړې ده. بیا په نورو ورځو کې چې کله ماشوم غټ شي، طاقت یو د روژو قضا ده راوګرځوي، او که بیخي بیماره شوه یا بل څه خبره وه، نو بیا د پر روژه کې یو صدقه فطر حساب کو چې څو روژې یې خوړلي دي هغې فدیه د فقیر او مسکین له ورکړه.